یو ملګری وایي یو بل ملګري سره په جنګ باندې شوم، ما ورته وایي که دې نه بعد مې تا سره کار وکړو نو ما باندې به ښځه په 3 کاڼي طلاقوي، نو که کار دې ورسره وکړو نو ښځه به در باندې بیا طلاقه کېږي. د غرمې او د مازدیګر نوم ولې په مزه ویلی کېږي؟ ګورې د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم دور کې چې کله په مکه مکرمه کې نو هغه ټیم به د قرات په جهر باندې کېدو، نو دا مشرکین به په دې وخت کې راغلو، نو چا به کنزل کول، چا به ګانې ویلې، چا به چغې ویلې، دی وی چې دا مسلمانانو له اذیت او تکلیف ورکو او هغه دی په دې مونځ باندې په عبادت باندې پوه نه کړو، نو الله حکم وکړو چې خیر دی وي مونځ که پټ کې او که ښکاره کې ماله رارسي، نو دا 2 مونځونه نو هغه پټ شو، دی کې قرات پټ کېږي او چې کم د سحر مونځ دی هغې به اوده پراتو، د ماښام مونځ په وخت کې به هغې ډوډۍ خوړه، د ماسخوتن کې به بیا اوده پراتو، نو دا مونځونه هغه جهري شو. اکثر د جمعې په ورځ باندې داسې ځایونه دي چې په هغې کې مقتدیان ولاړي خو د امام نه مخکې ولاړي، خو چې د امام نه کله مخکې ودې دا ما په خپله مدینه منوره کې کتلي دي، دا بعضې داسې ساده خلک دي امام به شاته ولاړ دي به لاړ شي امام نه مخکې ودرېږي، نو دې سره مونځ فاسدېږي، مونځ د دې نه کېږي، د امام نه به شاته ودرېږي، که د امام د پوندو نه د پوندې مخکې کې مونځ دې نه کېږي. مونږ اکثر په بار ممالکو کې دا ګورو، عام پښتانه م وي دیم راشي وي دې خلکو ته ګورو عام نری جرابې به یې چولي په دې باندې به لاس راکاږي او مسح به پرې وکړي، په دې عام جرابو باندې مسح نشته، د ټولو ائمو په نسبت باندې په دې باندې مسح نشته دی، د جرابو دپاره هغه د مسح دپاره غټې جرابې یا موزې هغه جرابې چې په هغې کې اوبه نه ځي د هغې خپل شرایط دي چې په هغې کې 100 میله مزل کولی شي مضبوطې وي، او که چېرته یو امام داسې کړي تاسو ورپسې مونځ وکړو نو دا مونځ فاسد دی. صحیح مسلم کې وی حدیث دی چې کم سړی په میت باندې جړاګانې کوي د ده د وجې نه میت ته سزا میلاویږي، د دې نه مراد دا دی محدثینو دا لیکلي دي وي چې کم یو میت دا وصیت وکړي چې زه مړ شم په ما به داسې خښوئ چې لکه د جړا هغه ارمان به راباندې وکاږئ، نو یې ښه به راباندې جاړي چې دی وصیت وکړي که نه، نو وی چې دی داسې وایي نو بیا فرشتې راځي او دی غربوي چې تا کې دا صفات نشته، دي دروغ صفات تا ته وایي او تا دغه کوي، نو هغه یو مړی ته نه مراد دی. مسجد امام ناست وي وخت پوره نو خلک ورته اوازونه کوي چې وخت پوره دی مونځ وکړه، ګوره دا د خلکو غفلت دی، په جومات کې ناست په جومات کې هسې ناستم د اجر نه خالي نه وي، که لږ ساعت کېناست یو منټ دوه ګوره د بالکل دام لازمه نه چې بالکل فکس ټایم دی خامخا په دې باندې ودرېږي، که یو امام یو 15 منټه لږ وروستو شو یا 6 منټه مهلت په دې کې راغو نو دې کې خو څه خبره نشته، نو خیر دی لږ انتظار ورته کوئ ځان څه له په دې کې مبتلا کوئ. ویښته لګول د دې څه حکم دی؟ ګورې اکثریت خلک ویګ لګوي، ویګ دی چې ولګولو نو دا به د اودس او غسل په دوران کې وکاږي، دې سره نه اودس کېږي نه د مسح کېږي، دا یو. دویم خلک مستقل ویښتو لګوي، یا د یو حصې نه وکاږي بله حصه کې ولګي نو په دې څه نشته دا خو ټیک دی، او که یو سړی داسې ویښتو لګوي ګون سره ولګوي یا د هغې خپل ګمې مکمل ولګول نو علماو دا لیکلي چې دا د وجود یو حصه شي نو دې سره غسل هم وځي او دې سره اودس هم کېږي. زمونږ یو تره دی مونږ له ځناور اخلي مونږ له قیمت ورکو نو هغه مونږ نه په دې کې مونږ زیات نه پوهېږو هغه زیات په دې باندې پوهېږي، نو د دې سودا رانه 1500 روپۍ په یو ځناور کوي، بالکل هغه دپاره جایز ده، ته د هغه کسب دی چې هغه د نه پکې ګټه اخلي نو دا کمیشن هغه له جایز دی، صورت پورې علماو د دې کمیشن ګنجایش ورکړی دی. ما ښځې ته ویلي وو که چېرته زما د اجازت نه بغیر بهر ووتې نو ته به 3 طلاقه یې، زما ښځه چېرته دعوت له زما خویندو سره تلې وه خو چې راغه بیا راته ټلیفون وکړو ما اجازت نه و ورکړی هغه ټیم. طلاق معلق دا شرط دی چې کله هغه شرط وموندلی شي نو طلاق به واقع کېږي، اوس چې د ښځې کور نه قدم کېښوتا نه تپوس نه دی کړی 3 طلاق واقع شو، چې کم کار نشي کولی نو هغه ولې معلق کې، تا ته پته ده چې ته اوس په بهر ملک کې ناست دی نو که ضرورت هم داسې هم راغلی وي نو ته دومره بې وقوفې ته داسې غلط شرطونه ږدي نو ښځه 3 طلاقه ده او طلاق واقع شوی دی. په سعودي کې اکثر خلک اقامت چې کوي نو هغه یو پیره کوي او موږ دلته 2 پیره وایو. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای عبدالله ابن زید سے روایت ده کان اذان رسول الله صلی الله علیه وسلم شفعا شفعا وفي الاقامه،
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله اذان کړی دی یا اقامت یې کړی دی نو یې دوه پیرې ویلي دي. او شوافع ائمه ثلاثه دی استدلال کوي د یو روایت نه چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې اذان په دوه ځل کې او اقامت یو ځل. نو د دین علماء دا هغې ته دا تعبیر اغوستی دی چې یو ټکې به یو پیروي. او احناف سره دلیل چې کوم دی ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې کم اولس هغه الفاظ د جملې دي نو هغه ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا او نو هغه اقامت او اذان کې فرق نه دی کړی. امام ابو حنیفه رحمه الله د دې حدیث جواب دا ورکوي، ورته فرمایي چې ګوره د هغې نه مراد دا و چې یاره ته په اذان کې نو موږ اذان څنګه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله موږ په دې دوو اشهد ان لا اله الا کې سا واغستا. نو امام سوی د دینه مراد دا دی چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دې کې سا مال نبی کریم صلی الله علیه وسلم مراد دا چې په یو سا باندې اوایا اشهد ان محمد رسول الله حي علی الصلاه حي علی الصلاه. اقامت کې مونږ زر وایو کنه وسا پکې ماخلا نور الفاظو کې کموال نشته، الفاظ پوره دي که هغه یو ځل وي هغه یو استدلال کړی دی خپل استنباط ته اخلي او که مونږ دوه پیره وایو نو مونږ سره هم دلیل شته په هغې بنا باندې لګیا یو. بعض خلک دا وایي چې د رجب میاشت کې مخصوص وظیفه یا مخصوص عبادات وي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتې ده په دې کې چې یا الله مونږ له په دې کې برکت واچې چې مونږه رمضان ته ورسوي. نو مولا علی قاری رحمه الله فرمایي وي د دې نه مراد د برکت دا دی چې الله تبارک وتعالی د مونږ له عمر کې برکت واچي چې مونږ رمضان ته ورسو د هغې عبادات وکړو. دویم په دې کې څه خاص قسمه عبادات نشته. بعضې خلکو نه دا خلک لګیا دي چې په دې کې په 20مه باندې روژه ونیسي نو د زرو روژو ثواب دی، دا چرته هم نه دي ثابت د حدیثونه. بله خبره خلک په دې کې مونځ کوي صلات الرغائب وی په دې د انسان ګناهونه معاف کیږي نو دا چرته نه دي ثابت. نور عام چې کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایام بیز روجې نیولې د کم هره میاشت کې د 14مې 14مې 15مې هغه روجې نیوی شي پکې خو په هره میاشت کې جایز ده هغې کې یې خوی شي. او همداسې که پکې د پیر او د زیارت روجه دې پکې نیوی شوه هغه په هره میاشت کې نیوی شي تعالی جایز ده، خو داسې د دې نه څه ثابت او څه منقول نه دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وأصحابه أجمعين. إله العالمين ایمان نصیب کړي. الله څومره ګناهونه نه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځې. الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانونو نه مو وساتې. الله د حاضره ډله ټوله د ایمان په نور باندې منوره کړي. یا الله د چا څه حاجات دي د استغیب نه پوره کړي. یا الله څومره بیماران دي دلته دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي، خاص کر دا کم خلک زخمیان دي په دې حمله کې الله العالمین ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ورنصیب کړي. الله العالمین کم شهدا دي خصوصا دلته هغه زموږ د محلې نه مخکې هغه عرفان صاحب شهید شوی، یا الله اعلی مقامات ورته نصیب کړي. الله العالمین بچو ته صبر جمیل نصیب کړي. الله العالمین څومره شهدا دي یا الله درجې بلند کړي. یا الله زموږ په دې ملک کې امن راولې. یا الله کم خلک په دې حالات او په دې شیزونو کې ملوث دي یا الله خپل انتقام ته واخلي. الله العالمین د خپل د در نه ولا سزا ورکړي. یا الله زموږ د ملک حفاظت وکړي. یا الله موږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت سره د ادب احترام نصیب کړي. الله موږ ټولو نه راضي شي. الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نشي. صلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.